مجلس کې هغه جمع کړي چې خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې مجلس مطابق ارشاد فرمایي مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمائے کله چې یو قوم د الله تعالی د حضور په یو کور کې راجمع شي او خپل میراث کې د قرآن پاک تلاوت کوي او د حدیث او تدریس کوي نو الا نزلت عليهم السکینة فهون هذه اطمینان قلبی نازلېږي الله رب العزت د خلقو ته اطمینان قلبي ورکوي د زړه د اطمینان تعلق نه د روحانیاتو سره وي مادیاتو سره نه وي مادیاتو باندې سړی ځان له راحت سامان اخیستلی چې راحت نه شي اخیستلی په دې وجه د روس دا نظام چې چا جوړ کړی دی هغه چې کله مړ کېدو نو هغه شروع وکړه الله 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 نو چا ورته ویلي ایمان دې راوړ ته نه ایمان خو مې نه دی راوړی نه یې بیا الله الله ولې وایي وی اول کې زما دې زړه ته چې کومه بې اطمیناني ده او ما ته چې کومه بېچیني ده نو وی د دې لفظ هغه سره سره هغه بې اطمیناني او هغه بېچیني اطمینان سره بدلېږي نو کله چې یو غیر مسلمه او داسې کس چې د الله د ذات قایل هم نه دی بلکې کم کسان کې تاریخ کتونې کې وي هغه دې خبره باندې پوه دي کله چې د هغه د روس دا نظام جوړ کړو حکومت یې راغی نو هغې یو څو جنازې جوړې کړلې وی دا یوه جنازه نعوذ بالله د الله ده او دا بله د مذهب او دواړه یې د رعاونو چې وغورځولې د نن نه پس به د الله تصور یې دلته نه وي او د مذهب تصور به هم دلته نه وي او هغه کس هم آخر کار د اطمینان قلبي لپاره د الله هم هغه ټولو ته هغه مجبوره کېږي نو په دې وجه یو خو د داسې مجلسونو اثر دا دی چې د انسان زړه ته هغه اطمینان قلبي هغه نصیب کېږي او بل وغشیتهم الرحمه دوی باندې الله تعالی رحمتونه هغه راولېږي په دې وجه دې روایاتو کې دا خبره ذکر شوې ده چې کوم دی باندې الله تعالی د هوا رالېږلو هغه اراده لري نو کومو ځایونو کې چې د قرآن پاک تلاوت کېږي نو هغه مقامات الله تعالی محفوظ ساتي ځکه هغه د الله تعالی د رحمت مرکزونه وي رحمت هغې باندې راولي او بل وحفتهم الملائکه دغه مجلس ته فرشتې ګېرئ او دا صحابه کرام کوم کې پاک خلک وو او څومره چې سړی د ګناهونو نه ځان پاک ساتي نو دومره د هغه قوت روحاني هغه سیوا وي په دې وجه هغوی دا فرشتې لیدلې وو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی هغه خوب تلاوت کوي نو چې کله خوب تلاوت کوي او د هغه په خوا کې یو ماشوم پکې ایښودلی او ده د تلاوت خوند ورکړي په اوچت آواز باندې شروع په دې دوران کې
نو خدای پاک الله فرشتو ته ویلي او کنارې پیدا کړو هغوی ته قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فرشتې دوی ته داسې کوم علاقې باندې مکه کې چې هغه به ګناهونه دي لکه د فساد لویه ذریعه دا ګناه ده چې کله معاشره کې ګناهونه وي بیا به معاشره کې فساد وي لکه ګناه د الله د خفګان ذریعه ده نو چې کله الله خفه وي نو هغه کې فساد وي نو او بل ویسفک الدماء وینې وهوسوي او موږ خو ستاسو تسبیح بیانو نحن نسبح بحمدک موږ ستا تسبیح بیانو ستا لپاره ثنا وایو ونقدس لک او ستا د پاکۍ عقیده لرو چې ته بیخي د هغې نه پاک الله رب العزت ته وړاندې جواب حاکمانه ورکړي اني اعلم ما لا تعلمون زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ هغې اصل کې وایي چې فرشتو چې انسان ته وکتل نو ده کې یو قوت شهواني و بل قوت غضبي و د قوت شهواني د وجې نه به ته د یو شي سره محبت پیدا کېږي د ګناه ذریعه به او کله ناکله به د ده په خواهش کې څوک ورخاوت جوړېږي دی به یې وژني وسیله به سوې د دغې ټول قوتونه د ګناه هغه باعث دی نو الله وایي اني اعلم ما لا تعلمون زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ لیکن ما یو بل قوت نه کېښودی دی هغه عقل دی ځکه د عقل لغت کې منع ته ویلی کېږي او سړی چې عاقل وي نو د ډېرو ګناهونو نه منع کېږي د نبي علیه السلام کلام نبوت نه و میلاو د جاهلیت د دور یو سړی دی زید بن عمرو بن نفیل له هغه نوم دی نبي علیه السلام فرمایي موږ یو سړي دعوت کړی زه پکې مې شریک وم خو وایي زه لا معصوم وم خو د پیغمبر دا ترتیب وي چې د ابتدا نه خدای پاک عبادت کوي ځکه پیغمبر به معادل وي خلک به ځان دغه شان جوړوي د پیغمبر خبره به دلیل وي د پیغمبر عمل به دلیل وي پیغمبر چې په یو کار خاموش پاتې شي نو دا هم دلیل وي په دې وجه د پیغمبر هره خبره د ډېر نه پاکه نه ما هغې کې شرک وم خو خوراک مې نه کوم ځکه د صحابې د مونځ په نوم باندې اعلان شوی او د دې زید بن عمرو بن نفیل مشر سړی هم خوراک نه کوم وایي دې هغې خلکو ته وایي چې ګوره دا صحابې الله پیدا کړی بیا د دې لپاره باران راوړل او ځمکې شینکې کول دا د الله کار او بیا د شینکي نه غوښه جوړول او پۍ جوړول دا د الله کار دی ځکه که یو مشین ته سړی د دنیا ګیا ورځي چې دا په پۍ راوړي یا غوښه دا خو د انسان کار دی نه دا ټول کارونه الله کوي نو بیا تاسو دې د اوس په نوم ولې ذبح کړی دی په دې وجه باندې زه د دې غوښه نه خورم د عقل په بنیاد باندې الله تعالی پیژاندو د عقل په بنیاد باندې د غیر الله په نوم شوې د بیا هغه نه خوړله نه الله وایي دې کې ما یو بل قوت نه کېښودی چې هغه عقل دی او کله چې شهواني قوت د عقل په تقاضا باندې راشي نو بیا به دې محبت الله سره کوي ځکه د دنیا دا ټول محبتونه فاني وي دا نه ختمېږي یا سبا ختمېږي یو محبت د ذات د باري تعالی هغه همیشه لپاره وي نو چې کله دې ته محبت د عقل په تقاضا باندې استعمالوي نو دله به ولي الله جوړېږي او اولیاء کرام دا انسانانو کې پیدا
ممکن سحر او د جادو چرچا وه. نو موسی علیه السلام ته یې معجزه چې ورکړه هغه د سحر او د جادو متعلق وه. لکه خلکو به سحر او جادو کو الله تعالی موسی علیه السلام ته داسې معجزه ورکړه چې ساحران ټول د هغې د مقابلې نه عاجزه شو. لکه دا معجزه ما تاسو ویل دا ټول د الله یې او د تاسو د پوهې لپاره مثال ذکر دا انور دا الله جوړ کړی دی. دا د الله فعل دی. د هغې په نتیجه کې راغلی دی. دا پکې یو انسان جوړ کړی دی. اوس بله کمرې لګول دي کېدلی شي چې دا خپلې پکې به جوړ کړي. او که دا ټول مخلوق راجوړ شي چې موږ الله بل نور جوړو دا ټول نه شي جوړولی. ځکه دا الله فعل دی او دا د مخلوق فعل دی. نو معجزه دا د الله فعل دی. بس همسایه باور کړه ټول سحر جادو هغې فعل د عیسی علیه السلام دور کې هغه د طب او هغه د حکیمانو د ډاکټرانو یو د حکیم جالینوس په دې حکیمي روایاتو کې لیکل شوي دا د عیسی علیه السلام د دور حکیم دی. نه دی کې نوم چلی نه دی کې کلیات خلک معلوم دی او د هغې پسې دي. نو هغه وخت کې الله تعالی عیسی علیه السلام ته معجزه ورکړله. ما درلادون ما دې یا حی یا قیوم یو خدای پاک وجو ورګي ولا ما دې یا حی یا قیوم یو خدای پاک وجو او هغه څنګه په مونږ باندې ویل یو خدای پاک وجو دې ادا تفسیرونه لیکي ضرور مونږ هغه جام کې کړی دي. پای کې آدم علیه السلام چې ما وافق وکړ چې دا هغه دوباره د مرحلو نه جوړ نه راځي او دا نور باقي باندې پاتې شي چې ثواب پر بیا الله تعالی وفات کړي. بهرحال داسې معجزو ته خدای پاک ورکړه چې ټول ډاکټران د هغې نه عاجز وو. د داود علیه السلام دور کې د جنګونو یو دور راغی. د معجزې په ډول الله تعالی هغه اوسپنه داسې نرمه کړله هغه به د ستوري جوړولي ټول خلک نه دې نه عاجزه دی چې هغه اوسپنه دې د مرو غوندې سړی قدم ورتاوي راتاوي په هغو دې مضبوطه وي او د ده د تاوړلو لپاره دې نرمه جوړه شي. یاره دا دې تصور وکړي چې انسان چې شي کولی لکه دا ټول الله تعالی کارونه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی نو هغه وخت کې د شعر و شاعرۍ ضرور خلک د شعر و شاعرۍ په بنیاد باندې خلکو ته بیان په دې باندې فخر وکړو بهترین شاعر یم. څوک به په دې فخر کوم چې داسې تقریر کوم چې یو لفظ دوباره نه استعمالوي. صحابان مې روایت ته دا یو ملاقات خدای پاک ورکړی وه. دغه راز چا ویل زه بهترین تحریر لیکمه. الله تعالی هغې ډول کې نبي علیه السلام له د قرآن پاک معجزه هغه ورکړله چې دله تاسو دې غوندې بس یو کتاب هغه جوړ کړي. په یو خبره ده د نبي علیه السلام او د نورو انبیاء کرامو د معجزو فرق دی. ځکه د هغوی میدان محدود و بل شریعت ورپسې راتلونکي وو. نو معجزه کې محدوده وه. اوس هغه امثال نشته دی. اوس هغه اوسپنه نرمېدل نشته دی. اوس هغه لاس راکاږلې باندې مړي نرمي کېدل نشته دی. ځکه د هغه انبیاء کرامو دور لا د
पाक ولې موجود دی ادینه مقابله ولې نه کوي لکه موږ وایو چې کتابونه خلکو ولیکل نو دې باندې څه څوک نشي لیکلی نو موږ خو عجب خلک یو په دې خبرو ډېر نه پوهېږو خو زه درته یو څو نقطې عام ذکر کوم چې دا د قرآن د اعجاز ولي یو د هغې نه وجه دا وه چې دغه وخت کې خلکو یا نظم کې مهارت لرل ادي درس نظامي کې یو کتاب پڑھاوي دا د هغوی د شاعرانو هغه مجموعه ده یو به خپل نظم ولیکو کابل مبارکه کې به یې دوه نظم کړو یاره دغه شانتې کلام یو کس جوړ بل کس به ولګو بل کس به ولګو په نظم کې مقابلې وي د یو بل سره او یا به د تقریر په میدان کې د یو بل سره مقابلې وي او قرآن پاک د اعجاز وجه دا چې دا د نظم او د نثر دی ډاکټر شهید شاه رحمه الله هغوی زموږ مدینه یونیورسټۍ ته به یو کلاس نه یو عالم راتلو نه یو ورځ د زموږ هغې استاد وي چې موږ ته داسې څه ناشنا خبره وکړه د هغوی ناشنا خبره دا ده فرانس کې یو پیران هغې ټولو ګلوکارو فنکارو سندرغاړو هغوی په ډېر ایمان نه وړو کله چې ما ته دا خبر راغی چې ټول سندرغاړي په ډېر ایمان نه وړي نو په دې وجه باندې زما پکې په دې خبره کې ما ته دعوت میلاو شو دلچسپي مې پکې ډېره وه ځکه خو ډېر مسلم ملک یو سړی اسلام راوړي سړی به خوب په جاهلېږي زه چېرته لاړم باندې ټول ناست مسلمانېدل ویې ما ته تپوس وکړو ستاسو د مسلمانۍ هغه بنیادي وجه څه ده څه د وجې نه مسلمانېږئ ویې ما ته ویل چې موږ خو اصل کې د دې کوم طالبان چې دي په دې خبره باندې پوهېږي عربۍ کې د یو شعر خلک جوړ کړي نو هغې له هغوی یو وزن جوړ کړی متفاعلا 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 یاره چې په دې وزن یې حقوق برابر دي نو دا صحیح شعر دی معیاري شعر دی دغه شان د پښتو خپل دیارلس زده کوي د اردو خپل او د هر باندې یو خپل هغې شعرونو یو وزن هغوی جوړ کړی وي وي موږ له چا سورة الرحمن ناستو چې د دې وزن معلوم دي دا په کوم وزن باندې دی ویاره مې موږ د عربۍ وزنونه وکتل د انګلیس وزنونه وکتل د فارسۍ او د هر ژبې وزنونه وکتل خو په یو وزن کې نه برابرېدل او د خوند پکې دومره و چې په هغې ټولو کلامونو کې دومره خوند و چې دومره بدې کوي موږ خدا د هغې ووژو چې یو وزن خو به برابر شي درته د یو لغت وزن به مې برابر شي په دې کې هم مسلمان نه وي موږ ته یې وایي چې دا په وزن مه کړئ دا زمانو نه د الله کلام دی دا په شعر په وزن باندې نه دی موږ چې دا خبره واورېده موږ به وایي چې موږ ستا نه مخکې تصمیم کړي دا الله کلام دی ځکه زموږ نه نور په یو وزن هغه برابر نه کړو نو بل د قرآن د اعجاز اصل وجه داسې نوی کلام راوړلو چې د نظم او هغه د نظم او ټول عرب د حافظ وجې نه عاجز او د قرآن پاک د اعجاز وجه د ماضي دې خبرو ورکول کوم خبر چې قرآن ورکړی دی هغه بالکل ټیک دی مخکې کتابونه هغه خپلې خبرې قرآن سره تصدیق کوي بلکې هغه مخکېني کتابونو تصدیق خو څه کوي د موجوده سینس هم د هغې تصدیق کوي مخکې ریاض یونیورسټۍ کې د مختلفو ډاکټرانو یو پي ایچ ډي ډاکټرانو یو مقالې لپاره جمع کېدلې په هغې کې یو ډاکټر راغلی و مورس بیکاري د حالتونو او هغه د فرعون په لاس په دې کې پي ایچ ډي کړې وه او د هغې لپاره د فرعون لاس د مصر نه فرانس ته وړلی و او په هغې باندې ډېر تحقیقات کړي د تحقیقاتو لپاره دا خپله خبره په مقاله کې لیکلې وه حاصل یې دا چې ډېر بوټ لیدل شوی دی هلک صاحب بیا د اوبو نه
شایان او د چې سوتو ایساوی جوالا د چې سوتو ایساوی پوزی په منځ کې مستقل جنگونه وشو نبی علیہ السلام په چې سوتو ایساوی کې نبوت میلاو شوی دی په چې سوتو ایساوی کې فارسیانو یو مضبوطه حمله وکړه او د رومیانو یې ټول وواړه صرف یو خاص دنیا کې د هغوی سره او د هغوی مسلمان محصول جمع نو د ټول ملک لا بیت المقدس شام لا ټول ورته راغی نو مکه کې دغه وخت مسلمانان داسې د شمالي ورو کسان خو دوی قرآن وایي انجیل وایي د دواړو سره یې کتاب دی نو کافرانو باندې مسلمانانو ته وی بهتر وګړو جنگ وکړو فارسیان به یادونه ورنه اهلی کتابو کې تاسو په ورته تلاوه وی غریب بدل تفسیر کوم ویو او تاسو باندې کوم څه راځي نو دوه راځي دا په اهلی کتابیت ته ورته نو په ټول مسلمانانو راوړو مسلمانانو د واره د لارې سره په دې کې قرآن پاک کې وایي راځي الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله تعالى غلبت الروم روميان وجب ويلو ومن بعد غلبهم من بعد مغلوبيتهم سيغلبون فاستجب ويلو له بأجل هذا خبرنا ممكن أحكام ذكر أقول لك كل مبتلع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حرم عوده يرضيه وما يخلق على كهوي يدير غروه أن شكل قرأي وملكي يبيبا من التأخرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه مشاهدي مكوى زمون قرآن کی آیات راغلے جو دنیان پر بیا کرتے ہیں وما يوكل شرط كيلا هذا وقت شرط عيده نشرط كيلا جلس مخام بدأقوم كمدري قالك روميانو جامو نگرو او آخر نبيلس بدأقوم كالروميانو حقا جان بيلو نبالحال بديماتي داوی بحبل لهم كحبر أولا آخر النبي كريم صلى الله عليه وسلم مجلس قرار نشكل النبي عليه السلام مجلس قرار نبي عليه السلام نبي كارو كامي دارين الملان شب کی خول نبی علیہ السلام نبی خوبا خودلی کی خول ویدری کاغا نبی علیہ السلام نبی بیدعا تدریو نفس ویلی کی لہذا بنا عمر اندیم کا او دا اوخان اندیم کا نو عمر ناہا کالا کا اوخان اندیم کا کہتی ابو بکر صدیق سے حضرت کو آہو بیدن کتاب مرادی نماز اوخان آہو بیدوان دیوے دلبیل اوخان حقا کرتے بیا اولا دیر وکړه او قرآن پاک په سره یو بل بنوي کړي وه یوم إذ يفرح المؤمنون په دغه وخت مسلمانان هم جنګ ګټلي مسلمانان هم خوشحالي کوي نو دا نوره ناسنا خبره بهرحال چې کله د بدر جنګ شو او بدر کې مسلمانان ولګېدل کافرانو ته هغه شکست ورکړو نو کله چې مسلمانان بدر کې کافرانو ته شکست ورکړو او په هغې کې هغه عمر رضي الله تعالی عنه فرمایي یو پیرا نبی علیہ السلام باندې وحی راغله او یو آیات مبارکه پکې راغله سيهزم الجمع ويولون الدبر يغرر كافران بشيط الصخر التخطيبا إذا خبرنا غير ناشنا لكي ذلك لك هذا وقت كنا مسلمانان يرغبوا خوي بدر كي
اعلان کا خبری گئی اور مدیوی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ كديب نظر وخبركم ما بذلنا وكلا نالوي لأخذنا منه باليمين وقوته لطلب يونسا ثم لقطعنا منه الوتين شهرك ولا تكتب فما منكم من أحد عنه حاجزين تابعي اسم سبحانه ليس لما لا يخلاص بلما رأيه وحما تقول عزيرة جرد الله كلام خدا خلا عزيزية ولا تلوى لنا بباب وحي إيمان نارو نبی علیہ السلام کا تلاوت کو نام یورت ابو سفیان ناگے نالے اپنے جو تاود رہے رہو ابو جہل نالے بلکل جو درگا ہوتا مجھولا حرام نو کرتے رہا کانے بھی احناف سے نشورے کو آگے بل رہے رہو اور نبی علیہ السلام تلاوت کو تو رہے کوئی تلاوت کو بھی تلاوت کا وقت روڑے والا بھی مجمن کو رہے لیکن قرآن سے اجابت کو تاثیر کی دلی کہ وہ گھرے مدینہ اور دو آثر کی گئی کہ بچپن میں پوری کی ساتھ میں جو بجولی در کا سکا بڑے گا کہوں کیا کو قرآن اولی دنولی دو خلق کو ایمان دولی لہذا سوار و برجانا لکن تصمنی لأقل وحفظ پڑھلا وہ جس مشروعی جو آلی امید تو خاتم کا سب کرے نہ رہی ایسا تلاش ہے جب یاد نہیں والا لوگ لے گا اور قرآن پاک کیا ہو رہی ہو کہ سوال آئے وہ نبی سے یہ مجھے بھی ہو رہے ہیں مخبروں اب نہ ہو یہ خبر ہے نبی علیہ السلام آنے قرآن مقبل رہا ہے اور مقبل کو آثار خانا خاو دام دیر لگے خبر ہے مجھول تک دیر خبر ہو جمعی دیوبند کی والد دیر سے رہے مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تلاوت شروع یور دم دے نزدے علاقے نوفر غلام احمد عرض کوئی کتاب کی آگے واقعی نہیں کر گیا وہی ماتا میں نہیں ملا تھا اللہ شاہ بخاری تلاوت دے خطنات سے وہ تجربہ میں نہ ہو سکتا یہ عورتوں کو سرکاری کام آنے کا مطلب ہمارا چاہے نشا سے دل تلاوت ہو ویدہ سے ہو رہا ہے نشا سے تلاوت سے ہو اب ادھر أنك ولاية التلاوات أول ما خليجي ما تطلع لكن اللي تسكين ناسك ما فليك شانس بلادكو كده صحابة عظام تروح كمتي لهذا تأخذ رسولة ورسولة تيار كده صحابة ما عندنا فارة تياري ہوتے اب إلانتي وجدون تالا مصدان رسولة فصل يقول لذا جاءوا أمتي محلقين نوما تأثير لي ده أمتي محلقين نوما تأثير لي نسايو تقول اور آگتا پتنگ میں لیکن اس پر دیا رہا اور شاہ سے جو میرا علی گڑھ یونیورسٹی کر رہا ابھی وقت سیاسی حالت کرو چونکہ پاکستان میں جو ہے دو پاکستان حکومت جو رہے ہوئے جو بارا ابھی بھی جب تلاوت سے کی علی گڑھ طالبان ہوئی شاہ سے بدلے لے کر صرف تلاوت کو تقریر نوٹ نہ ہو کساب کی اجازت بھی اور رکو تلاوت پر نوٹ کرنا ہوئے اور رکو ہوگا جريكون الأول يوم الله تعالى يوم يخلق من دين التفسير ومعناه وذكر كان لكن التفسير دي شروطه نشاط قائم وكان خلق التوحيد ذلك الصحابة الحق يمكن لهذا بعض المعلومات بعض البيانين في تقول الصحابة شاف البيان كثيرا كريم أيها عليم وإنشاء الكثيرات إلى مشروع إمام تقول البيسة فرقه وإمام الجنة تحجد نفاس ذکر تحجد دا مسلمان ہتھیار اور کم تخریشی دا مسلمانان ذکر دنیا کی مل ذلیل وقتی رہی نخبر ہتھیار میں خولے دا مسلمان سوٹ پیسا دا ہتھیار زمون دا نمسا اتفاقیات نبیاد اگر خبرہ بیت المقدس ماتی زمون فلسطینیان رونو ماتی دا اسرائیل بولے ولی وقت مرکن دا بیت المقدس دا مسلمانان نتلے اور تقریباً 80 سال علی عیسائیوں کو حکومت کیوں بیا سلطان صلاح الدین ایوبی تحریر اور عبید امارا کو اور
عیسایانو اتحادیانو یو لویه بحري بیړه په مقر ته راکوزه شوې وه روانه بندیلان بیت المقدس ته ماشومان منتبس او تهجد یې شروع کړله تلاوت یې شروع کړو ذکر یې کو او دعاګانو کې مو ژړلې الله ته چې امداد مې وکړي او ټول کورونه مې الله تعالی مجاهدینو ما به بیت المقدس آزاد کړو اوس هغوی نور قوت سره روان دي زما ښه ملګري چې اعدام شوي دي څوک بهران دي او خصوصي امداد مې وکړي دا ټوله فتحې ولرو سهار مونځ یې بیت المقدس کې وکړو بهر کې راوتو نو د بیت المقدس مخې ته ورته یو نوراني شخصیت مخې ته ورغی د مخ نه یې پته لګېدله خو نیک سړی دی لکه سړی چې نیک وي نو په مخ به یې اثر وي دا هم د دیوبند یو عالم دی انور شاه کشمیري رحمت الله علیه نه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه یو جلسه کې ناست و یو انګور ته راغی وایي زه مسلمانانو مشر یم وایي نه د مسلمانانو مشر خو نه یم خو مسلمان یم نو هغه انګور ته وایي که د مسلمانانو سره د اسلام په حقانیت یو دلیل هم نه وي خو ستا د مخ د کافي دلیل دی دا د مخ په د روژن مذهب کې نشي کېدلی نو دا د علماء دیوبند کمال دی چې د هغوی مخ د اسلام د حقانیت دلیل ګرځي نو بهرحال د هغې مخ نه یې پته لګېده خو نیک سړی دی دی ورته ویې یاره چې بیت المقدس خو ډېر مشکله سره آزاد او اوس دا خبر را رسېدلی دی چې د هغې د واپس اخیستلو لپاره یې عیسایانو یو اتحادي بحري بیړه سمندر ته کوزه کړې ده او را روانه ده هغه بزرګ سړی ورته وایي صاحب کشف بزرګ و وایي ستا هغه بېګانۍ جلا نه ده وایي هغې هغه بحري بیړه سمندر کې ډوبه کړې ده او بیا د انټلیجنس خبر راغی ټیک دغه شپه باندې ډوبه شوې وه د مسلمانانو کورونو ته به تهجد ټیم کې د ژړا اواز راتلو دا به پېژندل نه د مسلمان کور دی د تلاوت اواز به پرې هغه راتلو نو دا د مسلمان هتیار پاتې شوی دی خو بدقسمتۍ نه موږ پرېښودی دی حدیث مبارکو کې راځي الله د خپل شان لایقه مطابق د اعلان د اسمان ته راغلي او چغې دي هر مستکبر نو بهانه غواړي هر میں مستقبل چھوٹنے والے لوگ سب مصیبت سره کې مصیبت تیر کړه سب بڑی سیوا کماولا الله خلا وعده کی او هغه مسانا قابل وفاتي راغلي وي اتاو الله صاحب رحمت الله علیه نے مطلب ایمان دې جماعت راغله دې کار دې ایمان عالم پڑھے خو دې کله عالم ما راځي ما وکړه شاته دې سره خالي وایو او د لږ نه تلاوت اورم راځلو نظر هغې تلاوت په جلاله ما شاه صاحب ډېر بهترین سوزناک اواز کې خوشکه کې تلاوت کو وایي چې کله رڼا شوله نو زه په دې خبره حیران شوم چې شاه صاحب تلاوت کې داسې لګېږي نو مخامخ ورته علماء هم داسې لګېږي ما ویل دا څنګه چې شاه صاحب تلاوت وکړو نو همال غلې غوندې به داسې لاړ نو د چا د امتي په خوله کې د دومره اثر وي چې مار هغې ته ودرېږي نو د هغې پیغمبر په خوله به یې دومره اثر په دې وجه د قرآن پاک د اعجاز بله وجه پرتاثیر کېدلي چې دا پرتاثیر کلام وي او د هغه کافران په درېیمه ورځ باندې بیا د نبي علیه السلام تلاوت ته راغلي و ابوجهل اخنس بن شریک او ابو سفیان نو په درېیمه ورځ چې تلاوت واورېدو سهار چې یو بل یې ولیدل نو دی که زمونږ وګوره لږه به دی بیا به نه راځو او د هغې نه پس بیا هغه منع شول بهرحال د قرآن پاک په اعجاز بلې وجې پرتاثیر کېدل قاري عبدالباسط چې وایي روس کې چې کله صدر خاموشي او د مصر صدر کله جمال عبدالناصر صاحب یو ورځ خاموشي جمال عبدالناصر صاحب ته وایي د مذهب د پرده دې لرې کړئ راځئ چې لږه ترقي وکړئ هغه د باندې محکمه طرف ونه کړو خو بیا بله محکمه د لیدلو یې ما ته ویلي چې ته به ورسره ځې نن په دې خبره حیران چې هلته به ما باندې څه هغه ټول داخلیان دي بهرحال نور خبره دا ده د هغوی چې خپل ټول حکومتي مذاکرات هغه ختم شو نو یې بیا ورته جمال عبدالناصر صاحب ویلي زما دا ملګری څه خبرې باسه نه کړي
نعمت اللہ تلاوت کرو نعمت تلاوت کرو ابھی قدرتی تو بتا کہ تلاوت دیر خوان کرو اور ایسا بتا لگی اور خبر اثر اللہ چنوں کا حکم قرآن مسلمانان و صحابے نہ خطائے موقع رکھنے تحریان و قرآن ابھی قرآن مدینہ مدستار سامعین بھی اول ہماری سوچ سے تلاوت کرو ایک سبق کم سوال آواز نرمان ہونے سے نماز پڑھ کے پڑھے ہو نماز پڑھ کے پڑھ ہوئے دخل چیف سمیت تقاطمین افغان و جارل جمالت الناظر سے ہوتے میرے کا بولے جا رہے یہ ہمیں لوگ پورے نوی کی دیس ہوئی اور جب بلے کلام کے دم اثر میں سے بغیر جرانا فاتی نکلو اور کون نہ کون نہ باوجود حالا مجارہ مانے نہ قرآن پاک دے اعجاز بنا وجہ حرف و تعبیر کی دل اور نہ قرآن پاک سے اعجاز وجہ نہ جڑے دل نہ کہا خاصیت دنوں کا کلام کی رشتہ ہے نو نہ اپنا کلام کی ہو کہ نہیں ہوا ہے تو بھی نہیں ہوا ہے میری قلم میں احکار ہوتا ہے وہ خبر اور اللہ تعالیٰ کا کلام دے رہا دغه لیکو دغه کالی دی وهم وهم کوي خاص کا فن حقیقت کې مت کرا کو او نه حافظ قرآن یو لیکو بندوس میں بھی ران سره واري او چر بدانو کې نو واري نو هغه بندوس کې دی ویلا نبل حرام نه وری د قرآن پاک او بل د قرآن پاک ته اجازه ویا داغه په طاعت دلالت اواري کې هو ارے خبره قرآن کوي چیرې د قرآن پاک ته په طاعت دلالت هغه کومه مرتبه ده ولله تاسو الله هم باندې یو مثال درته لیکو اسماعی رحمه الله له لغت یو لوی ایمان دې شوی او دې وکړه تلاوت کو تلاوت کی وی دا دې تلاوت کو الصارق والصارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ديرو نويوي والله غفور رحيم تدعي له یو معشوقی کی نہیں اور روایت مطابق میں نہیں سراولے باندجی کی نہیں اور قرآن میں نو ہے اسماعی سے بلیدہ قصو ہے بلاد اللہ کلام دے قرآن تلاوت کو منادو سوے خوبی نہیں مارکیما بلاد اللہ کلام شکی دلے آگے دولی اللہ کلام شواگی نیچے بارے آیات سے جانے اگر اللہ شکی دلے بیسنگ نتا ہوئی جانے دے بکرو ایسے بڑی آیات کی ہوئی کہ الصالح والصالحة فقطعوا أيديهما داخلاکر کے سرے اور داخلاکر کے خلا دلی لاس کرتے جزاء بما كسبا دلی دور مارا حقا بدللا اور نکالا من اللہ نیدہ سے خبر تھا کہ سزا سوک جاری گی مارد ضرور کرے بکاری کمزور ہے وہ کل کلا سزا کسی کو ہوتا ہوئے
إلا غير ما إلا ما تطولي سيارة جنة جنة كمزورة كمزورة فضع صفا بيان كولتوي بصفا بيان كول بار داس اللفظ بدأت صرف الاشتي حضاره نقول القرآن إذا طلع رفض حتى لا نفس فليه وجدنا في أخبار موجودة ده موجودة مختصرة وطول ما صار